انټيليجنس باندې مو کار شروع کړو. یعنې چې موږ ته دا پته ولګېده چې د کې د ښځه یې انوال ده، د اسخر بیانونه چې دا مو واورېدل، بیانونه مو واخیستل، دو کې تضاد راتلو. چې د هسپتال کې زمونږ تعلق جوړ شوی، زمونږ مریض و هلته مبولې و، هغه ځینه د تعلق سټارټ شوی. هغه ورته ویلي و، خپل خاوند ورته جواب کې دا ویلي و چې یاره زه خو طلاق نه در کوم او که ما مړ کې مړ مې که، بس ما مړ که ما خپل خون در بخښلی دی. په دغه شپه باندې د خاوند یې بیټک ته څنګه راوستو، بیا مړ څنګه کو، بیا خلکو ته شو څه کړل. ګرانو ملګرو، د پهاړي پورې تاڼې په حدود کې یو سکول ټیچر خپلې ښځې څنګه وجلې، پولیس ملزمانو ته څنګه ورسېدل او وجه څه وه، دا مکمل رپورټ تاسو ته ښیو. راځئ موږ سره. ګرانو ملګرو، ایس ایچ او تانا پهاړي پورا جاوید خان مروت سره به خبرې کوو چې دا وقوعه کله شوې وه، دې موقع ته لاړل، بیا دې ملزم ته څنګه ورسېدل، دا کیس ټریس څنګه شو. جی سر. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني تاسو راتلل. دا خو 2-3 تاریخ شپې باندې موږ ته تقریبا اطلاع میلاو شوه 3 بجې چې داسې یوسف آباد چې یو سکول ټیچر چا وویستو. مونږ موقع ته لاړلو، کرایم سین مو چې وکاته، هلته شواهد مو داسې اکټه کړو او کرایم سین نه مونږ ته پته ولګېده چې دا بهر نه خلک نه دي راغلي، دې چې څوک د کور نه کس مو لویسته. دوا پکې چا کړې وه، مدعي پکې څوک و؟ دوا خو د مقتول نه اسخر ایګا کړې وه او مونږ ته خو یادول دا اطلاع یې کوله چې غله راغلي دي، چې غلا دپاره راغلي وو دا کسان او سړی یې وویشتو. مدعي یې اسخر و، ایګا نامعلومه دعوه وکړه. بیا خو مونږ کار شروع کړو، د کور بیانونه، د بچیو، د ښځې او اسخر بیانونه چې دا مو واورېدل، بیانونه مو واخیستل، دو کې تضاد راتلو او ټیکنیکل باندې مو کار شروع کړو او هیومن انټيليجنس باندې مو کار شروع کړو. یعنې چې موږ ته دا پته ولګېده چې د کې د ښځه یې انوال ده، د مقتول قتل کې. بیا خو مې ښځه اوچته کړله، هغه مو چې انټاروګیټ کړه، هغه بریک شوه او هغه خپل اقبال جرم وکړو چې ما خپل خاوند نه دی، دا مې خپل یو ملګری مې دی، انیس نامه یې ده، هغه په مشاورت سره مې قتل کړی دی. څنګه یې قتل کړی و؟ دې دا ووایي او دا تاسو وایي چې ستاسو په دې ښځه شک اول راته ده وایي، په دې ښځه شک څنګه راغی؟ دا خو مونږ تا ته مې وویل نه چې اول کرایم سین زمونږ وکتو، مونږ ته پته ولګېده چې اندازه لګېده چې کور سړی پکې ملوث دی دا کار کې او ټیکنیکل بیسز مو چیک کړ، سره د نمبرو باندې مو کار وکړو او انفارمرانو سره مو خپلو سره لږ رابطې وکړې. یو راته ووایي چې دا ښځې کې لږ کار شته دی، دا انټاروګیټ یې کوي، انشاءالله تاسو ته به کیس حل شي. دې ښځې څه وویل چې یو څنګه ویل چې لکه مطلب د په دغه شپه باندې د خاوند یې بیټک ته څنګه راوستو، بیا مړ څنګه کو، بیا خلکو ته شو څه کړل؟ دو لږ خپله منځ کې تعلقات سره خراب و او ښځې وی چې د باندې به د پکې نه و بد لګېدو او ښځې بیا قصدن پکې روانولو چې دې دینه لاړ شي. بیا به دې خپل حجره ګیټ سره حجره وه، هغه کې به پروت و. وی چې بیا دې وده شو او 3 بجې تقریبا دلته لایټ ځي که نه، نو داسې ټایم سلیکټ کړی و چې دلته نه کیمرې کار کوي چې څوک دا نه ووایي چې بهر نه سړی نه دی راغلی که نه، بجلی تللی وې او کیمرې هلته آف شوې، بیا دې دلته موقع نه فایده اخیستی و، بیا یې فایر پکړی و. دې کیس کې دا کوم ملزمه تاسو نیولې ده، هم د دې پلار پکې مدعي و، هغه څه ویلي دي چې هغه څه شک و په دې خپله لور باندې؟ نه ایخته دا پته نه وه، ځکه چې دا کور نه دی، دا ډبل سټوري دی، دغه مقتول اسخر به نه و، دا به بره چت کې پاته کېدلو او دا مقتول به نه و، به مې فیملی دا به لاندې پاته کېدو. دې کې اوس یو ښځه ګرفتاره ده، بل پکې څوک ګرفتاره ده؟ بل د کوم دوست و اشنا یې و، انیس نامه یې ده، دغه خزانې تاڼې حدود اوسېدونکی دی، هغه ګرفتار دی پکې. دا ښځه څه جاب کوي؟ دا دغه ایل ایچ وي توب نه دی، دا کوم دایي ورته یا ایل ایچ وي دا کار کوي. دا څه وایي چې د هلک سره مې تعلق کله جوړ شوی؟ دو وایي تقریبا 1 سال موره تعلق ورسره. دې تاسو ته په بیان کې داسې وایي چې کله ډز دې وکړو نو بیا پلار له هم دې تسلي ورکوله چې د بار نه څوک راغلی و، دې نه پس د ډز نه پس دې څه وکړل؟ دې ډز نه دی وایي چې بجلی خو تللی وی که نه، ما ډز وکړو نو زه ډایرکټ خپلې کمرې ته راله،
بیا خو نور را پاسېدل بچي او د دې ښځې پلار راغو ورته وایي چې دا خو بار نه کس څوک راغلی دی د اتولا یې وویشتو. کله چې تاسو د دې کور والا بیانونه اغشتل د دې اسخر بیان مو اغشتو نو هغې فیملی کې چا په دې جینۍ باندې شک ظاهر کړی؟ نه فیملی کې چا نه و شک ظاهر کړی، فیملی والا یو نه و شک. ښځې څه ویلي چې مخکې څه اراده وه؟ مخکې دا اراده وه چې دې سایډ ته شي، دا خاوند مې سایډ ته شي نو زه به دغه هلک سره واده کوم. دا بیا د واده خاوند چې مړ شو نو دا هم دا 3 ورځې دی ایکټینګ وکړو، دا ناسته وه جړل خلک سوي خپل خپلوانې؟ بالکل دا یو خپلو د کور دلې شاپور حدود کې دا هلته تللي وو، درې مې تېروله او خامخې خلکو ته دا شو کوله چې زه پریشان یم خفه یم خاوند بس دی. د ډز مطلب د ډز چل څنګه زده کړی؟ داس چل د کوم ملګری دی انیس دی ورته ښودلی و، پیسټل دی ورته راوړی و او ده په مشاورت سره دا کار کړی و. اول ټارګټ یې هغه ته میلاو، دغه انیس ته میلاو چې دا کار به ته کوې. انیس 2-3 ځله کوشش کړی و د ویستلو خو بس کامیاب شوی نه و. دې ښځې پسې څوک خپل خپلوان راغلي دي چې کله تاسو گرفتار کړه همدردۍ دپاره؟ اول ځل خو پلار دا ورسره راغلي و چې زموږ دی راوښتله، خو اوس خو بیا څوک نه دی راغلی. دې کې اوس د دې د اسخر مودی دی که نه، نو د لورم گرفتاره ده نو د خپل لور لکه څه فایده ورکول غواړي، نو ځکه چې مودی دی ورکولی شي؟ خامخې ورکولی شي. اوس دی زموږ د مقتولو یو خور دی، هغه سره کنټیکټ کوو که نه چې راشي داویداري وکړي، هغه وکړي، هغه سره موږ په کنټیکټ کې یو. تماچه څنګه ریکور شو او چا نه ریکور شو؟ تماچه خو دی بیا سنباله کړی وه خپل سټور کې، کور کې سټور وه، هلته یې ایښې وه او په ښځې نشاندهي مو برآمد کړه. دې ښځې څه وی چې کله د خپل خاوند مړ کو د 2-3 ورځو کې دا چېرته یېرېدلې وه دی نه چې دې شیز به پته ولګي که نه؟ دا مطمئن وه څه ټایم چې تاسو راغوښته؟ دا یې مطمئنه وه چې پته مې نه ده لګېدلی که نه، خو مونږ کوم ټیکنیکل کار کړی و سره او کوم هغه مونږ وی چې بچ کېدی نه شي ته یې چې څنګه هم راوغوښته نو ډایرکټ بریک شوه که نه پهلی څه نور څه خبره؟ اول خو دا نه وی چې نه دا څوک غل راغلی دی هغه دی، چې کوم مونږ کوېسچن هغه په وکړو بیا یې کېدای بریک شوه چې دا خو دوی ته معلومات شته دي. انیس سره به خبرې کوو چې دا ښځه د څنګه پیژنده، دا سکول استاد یې څنګه پیژنده، دا ټوله وقوعه څنګه وشوه؟ انیسه ته پولیس ولې نیولې؟ زه بس دغه جرم کې راغلی یم 302 څه چل دی کړی؟ بس دغه جرم کې راغلی چې زه د ښځې سره زما تعلق او دې سره زما تعلق روان و. بس دې ما ته دا خبره وکړله چې یاره زما دا خاوند ماړه که که نه. دا تعلق ستاسو کله جوړ شوی او د دې سکول استاد ښځې سره کله جوړ شوی تعلق او څنګه جوړ شوی او بیا رابطې څنګه وې؟ بس دا داسې کار و چې د هسپتال کې زموږ تعلق جوړ شوی، زموږ مریض و هلته مو بولی و، هغه ځینه د تعلق سټارټ شوی او بیا د هغه ځینه چې سټارټ واخیستو نو بیا څه وخت پس دغه هسپتال کې کار پرېښودو. د ښځې چېرته هسپتال کې کار کوو نو هلته ورسره ځکه ستا تعلق جوړ شوی او جی بیا دغه ځینه لاړه دغه ته د تیرا ته، هلته بیا وه کلینیک یې و، نو هغه ځای کې چې وه بس دې سره زما تعلق و نو دې د خبرې اترې کولې. دې ما ته ویل چې یاره بس زه تا سره نکاح کوم، پوه شې، تا سره واده کوم. ما ورته ویل صحیح ده څنګه به کې دغه خو داسې نه کېږي. هغه ویلې چې زه خپل خاوند ته صفا حل ویم، بس زه نوره دوکه غله نشم ورکوی. ما ورته ویل بالکل دا خبره صحیح ده. څونه تعلق چې وشو نو دا خبره وکړه؟ یاره ډېر تعلق وشو، تقریبا 4-3 میاشتې دغه رنګ تقریبا. نو بس دغه خبره چې هغې وکړله نو ما ورته ویل ورته ووایه چې درکوي بالکل صحیح ده. نو هغه ورته ویلي و، خپل خاوند ورته جواب کې دا ویلي و چې یاره زه خو طلاق نه در کوم او که ما مړ کې مړ مې که، بس ما مړ که ما خپل خون در بخلی دی. خپل خاوند ورته دا ویل. بس دې ما ته ویله چې لکه دا کار ته وکړه که نه، بس دې دغسې خبره کوي، بس خپل خون در بخلی دی، هغه دغه رنګ خبره وکړه او ته دا کار وکړه. ما ورته بس خبره کېده، ما ورته ویل ښه ده صحیح ده. نو دې کې ډېر وخت ووتو که نه، بس ما ښه کوله. بس دې چې دلته راله ما ته یې ویل چې بس دا کار به کې خامخا بیخي بس نور نه کېږي که نه. دې ته مال صحیح ده، بس دې ته مال
څنګه به کو دی دغه رنګه که نه تمانچه را پیدا که. بس ما ورته ویل ما سره خو نشته دی نه زه څه داسې ملګري لرم. بس دې سره پیسې وي دې ته دې نه مې راواخیستې پیسې 10,000 روپۍ راله کړي او تمانچه مې پرې راواخیسته سر. بیا داسې کار وشو چې څنګه مې راواخیسته دې له مې ورکړله او دې ځان سره هلته یوړله تیرا ته. هلته یوړله، هلته ورسره ډېر وخت وه. بیا داسې کار وشو چې د هغه ځینه هلته دې ونه کړلو پوه شوې. ما هم ونه کړو دا خاوند مو ورسره تیرا کړو. دا ورسره بس کله به ورتلو پوه شوې، کله. او بیا داسې کار وشو چې د هغه ځینه دې بیا تمانچه راوړه دلته، چې دلته یې راوړله مال یې راکړه، ما ته یې وړله. بس ما سره کور کې وه پوه شوې، څه وخت ما سره کور کې وه. بیا دې ویله چې بس ته راشه او دا کار وکړه. یو څو ورځې مخکې یو هفته نیمه مخکې دې ما ته ویل چې یاره دا کار به کې. بس ما ورته ویل ګوره مه کوه دا کار مه کوه، صبر وکړه. خو به دې ویل چې نه کې به. بس ما ورته ویل بس بیخي داسې شومه چې ډېر دغه شوم تنګ شوم. بس ما ورته ویل صحیح ده، دې خاوند راویستو زه ورغلمه، خو زما زړه نه و پوه شوې، زما زړه بیخي نه کېده. زه ترې واپس رالمه. نو چې واپس رالمه بیا دې ما ته ویل دا تمانچه مال راکړه. زه کومه. ما ورته ویل مال زه نه در کوم، مال ته ماله بیا نه راکړې، مال ته دا نشې کولی. لکه ما ورله نه ورکوله. بس دې ویله چې زه یې کویشم ته مال بس نه یې در کوم. ما دې خبره خوا دې خوا که. بیا یې بله ورځ باندې بیا ما ته ویل چې بس دا ته مال راکړه. زه یې ډېر تنګ کړم. بس ما ورله ورکړله. چې ما ورله ورکړله خو بس بیا داسې کار وشو چې زه کور ته راغلی یم، بیا ورسره زه نه یم دغه شوی میلاو شوی. په دغه شپه باندې بیا تا ته اطلاع چا درکړه چې د خاوند مړ شو؟ شپې ما ته اطلاع نه ده راکړې. څنګه تا ته پته بیا کله ولګېده؟ سحر څنګه ووایه که نه سحر زوی ته ورله ما دې ته کال کو، دې نمبر بند و. بیا مې ورله زوی ته کال وکړو، هغه راته دغه رنګ واقعه شوې ده. بس بیا هغې نه پس بیا رابطه نه ده شوې. ته د هغې نه پس بیا دې ورسره رابطه نه ده کړې؟ نه، نمبر د دې بند و، لکه دې بیا دغه رنګ واقع. دې سره بس تا رابطه چې کېده په څه به دې ورسره کېده؟ پهله چې تعلق جوړ شو په څه به هم رابطه وه؟ وټساپ باندې مو ساده کال باندې. ستا څانه عمر دی او د دې ښځې څونه عمر و؟ یاره زما خو شناختی لکه داسې مې 17-18 سال عمر دی، 18 پورې. او شناختی کارت کې مې زیات لیکلی، زه اصل کې بهر ویزه مې کړې وه هغې دپاره که نه. ستاسو عمرونو کې خو ډېر زیات فرق و که نه؟ دوستانه څنګه جوړه شوه؟ بس سرجي دغسې هسپتال کې جوړه شوه، خبرې مې کولې سره. نه پهله ځل خو دا ډېر ګران کار که نه؟ تا ورته څنګه ووایې چې ته زما خوښه یې؟ که تا ته ما ورته داسې نه دي ویلي، لکه مطلب دې دغه کاو که نه خامخا چې ښځې دغه نی نو هلک په ښځه ډاډه نه شي ورتللی پهله که نه. نو لکه دې دغه کولو نو ما ورله نمبر ورکړو پوه شو، نمبر یې وغوښتو. نه چې تا سر ټایم دا دې سره تعلق جوړ شو، تا به خپله وی چې بیا به نکاح کوو دې وې، نو ستا چې دې د خاوند مړ کو دې نه داسې دروغ دې ورته ویلي که په رښتیا دې ورسره نکاح ته اراده وه؟ یاره جي چې په صحیح طریقه وه که نه ما ورسره بلکل کوله پوه شوې. دا دروغ نه ما ورسره کوله، خو دا اراده مې نه وه چې یاره ګنې بس دا موږ ویسته ووجنو زما ځان. اوس خو هغې د خپل خاوند هم ستا دپاره مړ کړی دی که نه؟ نو که فرض کړو دا څلوېښتي شوې وه، 10 ورځې شوې وې او پته نه وه لګېدلې، دې تا ته وې چې واده کوو نو تا به ورسره کوو؟ بلکل جي ما ورسره کولو. تا دې خبرې ته سوچ نه وکړې ستاسو عمر کې دونه ډېر زیات فرق و؟ یاره جي بلکل ډېر فرق خو بس خو څوک د دې ښځې څو بچي دي؟ 4. پهله غټ بچی څومره دی؟ بس زما عمره دی. نه نو تا د یو ځل هم چېرته زړه کې دا نه راغلی چې دا خو دونه مشره ښځه؟ ولې نه، خو ما ورته ویلي مو، خو لکه دې ته ما دا هم ویلي چې زه تا سره نکاح کوم. لاول مې ورته دا ویلي ګورې زه به پهله بله ښځه کوم، بیا به وروستو دې بیا هم ویل چې بس صحیح ده که نه. ستا خو ورسره تعلق پاتې شوی دی که نه؟ تا ته خو به یې ویلي چې د خپل خاوند سره یې ولې نه لګېده؟ یاره جي دغه یې راته نه دي ویلي. دا راته نشم ویلی، راته نه. او ملاوېدی را ملاوېدی به چېرته؟ بس کور کې ورسره میلاو شوی یم جي، کور ته ورغلي.
د هغې نه پس چې کله دا مړې شوې ته بیا جنازې له راغلې یا دوال راغلې؟ یاره جنازې له نیم تللی زمونږ نیکه و هغه بیمار و کور کې پروت و زه هغه سره وم کور کې څوک نه و هغه پاسېده کېناسته بیمار و پوه شوې ډېر سخت و هغه سره وم بس په دغې وجه نه یم تللی یعنې ما دې زوی ته ورله وویل چې زه درځم خو لږ لیټ موږ ته دغه میلاو شو ما ده نو بس دغې د وجې ټیم ډېر کم و بس زه د سره وم بس لا نه وړم چا ته پته وه چې ستا د ښځې سره تعلق دی؟ یاره داسې چا ته پته نه وه زمونږ کور کې ما پټه کړې وه که نه پټه کړې وه دا خبره. او د دې کور کې چا ته پته؟ دې کور کې د بچو ته هم پته وه او مخکې یو ځل د ورور خبر شوی بس بیا دې سره خبرې مبرې کړې وې او دې ورته ویل چې بس زه به نه کوم. پیسې میسې به چا خرچ کولې چې چېرته بس خوراک هم کوو یا دوست تعلق و؟ چېرته نه یې تللی جي. نه تا به پیسې ورکولې که تا له به پیسې؟ ما نه دي ورکړي ما لې را کړي دي خو ما نه دي ورکړي. نو تا دې چېرته تپوس کړی و چې دا ستا خو دونه عمر خاوند دی دونه دې زوی دی او مطلب د دې نه به څه مسله جوړه شي؟ ما خو ورته داسې ویلي دي پوه شو چې مسله جوړېږي ښه مې ورته ویلي دي دې کار نه مې ورته څو ورځې مخکې ورته ښه وویل چې مه کوه بس ما د هر څه رانیولي دي مه کوم صبر وکړه سبق به دې ویل چې نه. ته چې د پردۍ ښځې سره ملاوېدې تلې راتلې نو تا ته پته بیا د تماچې ته هم پکې خبره لاړه ډس ته هم پکې خبره لاړه دې نه یېرېدې چې سبا به دې پولیس ونیسي؟ ولې نه جي ولې نه ښه ډېر یېرېدم خو بس څه کې انسان پکې راشي. هسې دې نه ښه نه وه چې تا خپل مور پلار ته ویلي و تا له واده کړی وی؟ یاره ولې نه جي خو ما واده ته څه دغه نه و پوه شوې ما خو ویل زه به بهر لاړ شم بس زه د هر څه به زه پاتې شي خو زه خو داسې نه وم خبر چې لکه تا دې ښځې سره د واده اراده نه وه پهله تا یو ځل وي چې نکاح مې کوله؟ داسې نه ما ورسره کوله خو لکه داسې اراده مې نه وه چې یاره بس دا که اصول او بس بیا منګه ما ته پته وه که دا اصول زه خو به ګیر شم بس زه خو بیا بهر هر څه پاتې و. کله چې ستا د ښځې سره تعلق و ستا په دې کور کې ستا باندې څوک پوه یو هېڅوک هم یارانو دوستانو کې چاته پته وه؟ یاره یارانو دوستانو کې چاته او پته وه خو لکه داسې کنفرم پته نه وه که نه دومره ما چا سره دغه نه دی کړی ګهري چې یاره ما داسې او داسې لکه دا خبرې مې چا سره. د ښځې ستا دپاره خپل خاوند مړ کړه تا که سبا دې سره واده کو او خپل فیملي ته دې ویلي کور کې دې ویلو نه یې بدله دا کوله؟ یاره جي هغې ورته زه اوس څه ویلی نه شم پوه شو. او که یې د فرض کو دروې چې دا څلورو بچو مور د نیک ودله دې ستا دپاره خپل خاوند هم مړ کړو نو څه به دې کول؟ خو دې ته ما لکه دې ما ته ویلي چې ته به ما سره نکاح وکړې ما ورته ویلي زه د خپل خاندان ته زه نه شم ښودلی او نه دې ورته ښیم ما ورته پیله نه ویلي مالګورې دا هر څه ستا قبول دي دې ویل او قبول دي مال زه دې نه خپل خاندان ته ښیم او نه دې ښودلی شم زه به بله ښځه پیله کوم بیا به تا سره نکاح کوم دې ویل صحیح ده. اوس به دې څه رزلټ راوځي؟ بس اوس دغه ریزلټ دی چې دې ځینې وځو بیا به اوس خو قدام جیل څو پورې دا جیل ته لاړه شي نو ته به هغې پورې واده کې که د جیل راوتو ته په صبر کې لکه بل واده دا ښځه لاړه جیل ته تا خو سره د واده کړی وه که دا جیل ته لاړه څومره موده چې دا جیل کې وي نو دې ته به صبر کې که خپل ځان له به واده کې؟ نه جي واده ته زمونږ زما نه مشر ورور دی به له هغه ناست دی له هغه نه دی کړی نو موږ به موږ لږ که دا د جیل نه راوځي او تا پسې جواب وکړي ستا دپاره ما خپل خاوند مړ کړی دی نو بیا به سره واده کې؟ که کور والا دې رضا نه یو نو بس بیا به طریقه به کوو نو سرجي. ستا څومره تنخواه ده د میاشتې څونه پیسې ګټې؟ زه نه ګټم جي بیا به یو ښځه او څلور بچي به څنګه ساتې؟ دا ورته ما پیله ویلي دي سر ما ورته پیله ویلي زه دغه رنګ یم داسې یم پوه شو خو دې ویل چې بس څه کوي الله یې کوي الله به هم ساتي. تماچه دې چېرته اخیستې وه؟ کارخانو کې. نو چې راتلې پولیس نه یېرېدې نه چې چېرته په لار ولې نه ښه یېرېدم خو بس رالم جي. کور والا دله څوک راغلی دي اوس؟ او هغې ستا په طرف دي که خلاف دي؟ یاره لا څه داسې دغه ما سره نه دي میلاو شوي که نه چې یاره ما نه یې څه تپوس کړی یا زما دا سایډ یې اخیستی که نه یا د هغې سایډ خو ما صفا خبره کړې ده پوه شوې دې ته مې ویلي هغې ته مې ویلي بس دې کې هر څه ستاسو څنګه خوښ یې پوه شو. دا ستا 17-18 سال عمر دی د دې ښځې 36 سال عمر و داسې د ډېرو خلکو به هلکانو به داسې ښځو سره تعلقات کیدی شي چې وي هغه خلکو ته څه وی چې تعلقات ساتل پکار دي یو ښځې سره چې تعلق ساتي هغه ویل پکار دي چې ته خاوند مړ که زه به سره نکاح کوم؟ نه جي نه بالکل نه دا کار بالکل غلط دی او د ښځې سره خلاصه چې د جینۍ سره هم نه دی پکار
چا سره یارانې نه دي کول بالکل نه دی پکار سر. نو څه کول پکار دي؟ بس په خپل ژوند په خپل عزت کې تیرول پکار دي. دغه ګرانو مرګرو څنګه چې ما تاسو ته د ټولو د ایس ایچ او صاحب خبرې مو خولې د ملزم خبرې مو خولې کله چې داسې واقعات وشي نو د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کیږي خو که پولیسو غواړي نو دغه نامعلوم کسان چې وي هغه معلومېدی شي او د هغې مثال دا دی چې څنګه دا کیس پهاړي پورې تاڼې ایس ایچ او صاحب موږ سره ناست دی ټریس کو نو الله دې وکړي چې نور پولیس چې کوم دي د پېښور یا د صوبې یا د پاکستان هغې هم داسې که کوشش وکړي او لږ محنت وکړي نو کیسونه ټریس کیدی شي. الله دې وکړي چې کوم کیسونه ان ټریس دي هغه هم ټریس شي. دې واقع کې یو ډېر عجیبه واقعه خبره دا ده چې دې ښځې خاوند د واده تقریبا 18-20 سال شوي 17-18 سال د دې خپل بچی و نو داسې واقعات چې وشي پوره معاشره کې د خلکو اعتماد ختم شي ځکه چې د دې ښځې او بچو د پاره خو خلک شپه ورځ محنت کوي خو چې داسې واقعات وشي نو بیا به څوک په خپله خاوند څنګه اعتبار کوي او څنګه به نه کوي. دا داسې رشته ده چې دې کې اعتبار ډېر ضروري دی. د دې اعتبار خیال ساتل پکار دی.